السلام علیکم ملګرو. مولانا فضل الرحمن صاحب شاهد خان افریدي سره ملاقات کړی دی په اسلام آباد کې. د هغه کور ته ورغلی د ملاقات دپاره، او په سوشل میډیا دا خبر هم چلیږي چې شاهد خان افریدي په جے یو آی کې د شمولیت اعلان به کوي. نو اصل حقیقت سره د ټولو نامول خو تاسو د شاهد خان افریدي دا اکاونټ وګورئ، د هغې نه هغه د ملاقات تصاویر شیر کړي دي او د مولانا فضل الرحمن صاحب شکریه ادا کړې ده. او په دې ویډیو کې به هم تاسو ته ښکاري چې شاهد خان افریدي باقاعده طور باندې مولانا فضل الرحمن صاحب ښکل کړی دی په تندي باندې، او مولانا فضل الرحمن صاحب هغه له ښه مینه او محبت ورکړی دی. او شاهد خان افریدي لیکلی دي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب راتګ زمونږ کور ته دا زما دپاره باعث فخر دی، باعث یو اعزاز دی چې داسې شخصیت زمونږ کور ته راغلی دی. او مونږ چې کومه ناسته وکړه، کوم ملاقات هم وکړو، کومې خبرې اترې وشولې، نو زه د هغې دپاره د مولانا فضل الرحمن صاحب محترم د الفاظ استعمال کړي دي، زه د هغه مشکور یم. نو ملګرو، اصل حقیقت دا دی چې شاهد خان افریدي سره د مولانا فضل الرحمن صاحب ملاقات د دې اصل حقایق په یو څو ورځو کې به راښکاره شي. فی الحال خو پته نه لګي چې د دې ملاقات اصل حقیقت څه دی او څه دپاره. خو مولانا فضل الرحمن صاحب یقینا دا ملاقات یو سیاسي ملاقات و، سیاسي خبرې اترې په دې کې شوي دي. بل طرف ته د جمعیت علماء اسلام دا یو کارکون دی، د دا خبرې تاسو واورئ. مولانا فضل الرحمن صاحب په باره کې د یو څو خبرې کړي دي، دا واورئ او په کمنټ کې خپل رای موږ له ضرور راکړئ چې د دې خبرو سره تاسو څوک متفق یې، د دا خبرې صحیح کړي او که غلطي کړي. که ویډیو هم خوښه شوه نو ضروري لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د داسې غیر سیاسي او نابالغو خلکو سره واسطه راغلې ده چې د اوسه پورې به ویل مولانا فضل الرحمن صاحب د مهنګایۍ خلاف نه روزي، مولانا فضل الرحمن صاحب د موجوده حکومت خلاف نه روزي، مولانا فضل الرحمن صاحب په بدامنۍ خاموشه دی، مولانا فضل الرحمن صاحب د فلسطین غزا د مسلمانانو دپاره غږ نه پورته کوي. خو بیا چې کله مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه دی راپاڅي او دغه ټولو نچوړو په یو تقریر کې چې کومه دی د ټولو نه بڼې وباسي، د مهنګایۍ خلاف هم خبره وکړي، د بدامنۍ خلاف هم خبره وکړي، د فلسطین د مسلمانانو سره د اتفاق او اتحاد خبرې وکړي، نو بیا دا خلک څه وایي؟ وایي د ده به کوم خپل ذاتي چې کومه دی مفادات او د ده به دا او د ده به هغه دومره. منګه پرون د مولانا فضل الرحمن صاحب په حق کې ویډیوګانې کړي، د موجوده چې کوم فارم 47 حکومت دی د نون لیګ د دې خلاف هم دومره ترخې خبرې مولانا صاحب هم کړي او موږ په خپل ویډیوګانې لګې کړي. خو یو نون لیګ ورکر مان لیدلی چې موږ ته کمنټ کې چېرته غلط څه ویلي دي یا مولانا فضل الرحمن صاحب پسې غلط څه خبره کړې ده، بلکې په دلیل کې راغلي دي او په منطق باندې مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبرې جواب کړی دی او کمنټ یې کړی دی. خو که وګورئ نو دا کوم سیاسي نابالغه خلک چې دي ځینې نومونه نه علمه تاسو یې پېژنئ، دا خلک د ټول نه زیاتې کنځلې چې کوم دی مولانا فضل الرحمن صاحب ته کړي دي. هل دغه د دې وخت چې کومه دی د نواز شریف او د شهباز شریف چې کومه دی هغه ترجمانان جوړ شوي دي او د هغو چې کومې خبرې هغو له پکاري هغه خلکو له اوس دا خبرې کوي، دا خلکو له اوس هغه خبرې کوي. نو زه حیران دي ته یم چې دې خلکو ایمان پښتو چېرته ده. خو د دې نه دا معلومیږي چې دا خلک نه د مهنګایۍ خلاف دي، نه د موجوده حکومت خلاف دي، نه د بدامنۍ خلاف دي، بلکې صرف او صرف دا خلک د ملا د ټکي خلاف دي، د ملا نه نفرت دی، د مدرسې نه نفرت دی او د جمعیت علماء اسلام نه دی نفرت دی. حالانکه جمعیت علماء اسلام خو نه په اپوزیشن کې دی، نه څه دومره غټ پاورفل جماعت دی چې لکه مطلب د هغه سره په سلګونو سیټ ورسره دی چې هغه به یا د حکومت کومه حصه ده. مولانا فضل الرحمن صاحب سره په اسمبلی کې ټوټل 4 چې کومه دغه سیټونه دي. په کار خو دغلته دا ده چې دا خلک زموږ سره په دغه اتفاق وکړي او مولانا فضل الرحمن صاحب شانه بشانه ودرېږي چې یار ته د ملک کې د امن خبره کې، د بدامنۍ خلاف خبره کې، ته د مهنګایۍ خلاف خبره کې، موږ ستا سره ملګري کېږو، موږ ستا د غږ چې کومه د دنیا کونې ته رسوو. خو دلته به څه شي را به شي په مولانا به د نون لیګ خلاف مولانا پرون جلسه کړې ده، د اسرائیلو خلاف پرون مولانا فضل الرحمن صاحب جلسه کړې ده. خو اور او زور په دې خلکو چې کومه دی هغه اخیستلی دی. نو زه تاسو ته حیران یم چې تاسو دا کوم رقم سیاست کوئ یار. بل خبره دا ده چې پیټرول به د شپې په 12 بجې ګران شي، دیو به په 12 بجې په 15 منټه باندې مولانا فضل الرحمن صاحب پسې چې کومه دی کنځلې شروع کړي چې څه شو هغه مولا او څه شو هغه مولا اوس ورک دی. که دا مولا څه ستا په شان وزګار خیل نه دی چې فیسبوک ته ناست دی او ډز د بړستن نه چې کومه دی هغه پوسټ وکړه. د مولا 2.5 لکه زره چې کومه دی مصروفیات دي، د مولا ټان ټیبل دی، هغه څه زما ستا په شان پالتون دی چې بس فیسبوک شیشې ته کېنو ډز چې څه د خولې نه راووتل هغه یې وویل.
مولا کار کوي خو هغه خپل ترتیب د خپل ټان ټیبلی ته ورېګه چې پېټرول ګران شو څنګه ګران شو چا ګران کو هغه د سوچ سمجھ نه بعد چې کومه د هغه باندې بیا خبره کیږي څه خو نه ده چې په 12 بجې د شپې پېټرول ګران شو په 12 بجې په 15 منټه مولانا فیسبوک ته کینی او وای چې بس دا چل وشو هغه چل هغه غر دا غر ولا دا اسانه قصې نه دي د مولانا فضل الرحمن صاحب دومره ورکوټه سړی دی چې بس ډزې شي او پر شي باندې پوسټ او پر شي باندې خبرې او نه دومره هغه اوسګار دی دا اوسګار خیر ما او ته چې بس په بلستان کې ناسي او چې څوم چې کومه دی ور دي کاټ په فیسبوک ته نو مړه لږ د خدای نه ویریږي یار دې مولا اخر ستاسو سره بد څه کړي د خدای بندګانو اتاویا کاله چې کومه دغه لیبرل سیکولر خلکو وخوړلای صحیح ده او بیا هم کنځلي مولا ته کوي څو پیری د مولا اقتدار راغلی دی څو پیری دغه مولا تاسو د وزیر اعظم کرسۍ ته رسولی دی حکومتونه تاسو کوئ مزید چرچې تاسو کوئ او کنځلي به مولا ته کوئ بیا که تاسو کې دومره ایمانی دومره غیرت د پکې 101 سیټه درسدي راوځي د میدان ته کنه څنګه چې مولانا فضل الرحمن سے په 13 سیټونو باندې ستاسو حکومت ختم کړي تاسو مروزي نرشي منګ ستاسو ملګرتیا کوم منګ ستاسو ملاتړ کیږو کم از کم د خپل لیډر د لپاره خروزي کنه کم چې په جیل کې دی دی وخت کې موږ د عمران خان غوړي بالکل خلاف نه موږ عمران خان به خبره کوله چې په جیل کې دی مظلوم دی دی وخت صحیح ده موږ د خپل قیادت دا درس راکړي چې ګستا ارڅومره مخالفي خو کله چې هغه لکه مطلب کمزوري لکه کمزوري اوس په دې وخت دا چې هغه غریب څه نشي کولای جیل کې دی چې کله میدان ته رااله بیا به وسه غږیږو خو دې وخت هغه چې کوم دی مظلوم